د یو ملک د ترقۍ او استحکام راز د عام ولس او د چارواکو په خپلو کې یو موټی کېدل وي. کله چې د ملک خلک او حکومتي چارواکي په شریکه خپلو کې په سلا مشوره کار کوي نو بیا ملک پرمختګ کوي. لکه څنګه چې د لډن ډیری د ځمکې خاوندانو او د انګریز چارواکو د ایټي ورکس جالوانان په مقام د سوات سیند واټر چینل تاریخي معاهده شوی و چې حکومت به متعلقه مالکانو ته سالانه نغده مالیه ورکوي. خو کله چې د دغه معاهده په کال 2009 کې سل کال پوره شو نو هغه مالیه معطله شو. د ځمکې مالکانو وینا ده چې کله محکمې ته ورشو نو چارواکي د ځان د خلاصولو لپاره نن سبا کوي او دغه تاریخي معاهده د 13 کالو راسي د ځن ښکار ده. 1805-1807 کې د دې ایټي ورکس د ګورنمنت سره یو معاهده شوی د لیز 2007 کې چې دین هغه ختمه شوې ده. دا غینه بعد زمونږ په دې جیدات کې دوی په زور باندې دا بنگلې جوړې کړې دي. نه زمونږ سره معاهده کوي نه مونږ له چې دینو د دې کرایه راکوي او نه را سره خبرې ته کینی. اوس دا کم ایکسټنسیو چې راغلو دی نه دلته راغی دوی چې دلته کم پوسټونه د موږ سره راځي په دې کې به موږ تاسو لیسه کوو تاسو به درکو تاسو سره به کینو تاسو نه اپلیکیشن نه اپلیکیشن ولا ورکړي خو دوی هیڅ قسمه څنګه سره باګی تا نه کو نه وسم نه کوي. اوس کوم په سیلاټ شو په وخت کې ټکر کې راوملېږي واپس یار دا به دي چې د چیپ سره به خبرو کو پلانو سره خو خدایشته د اوسه پورې د حکومت د طرف نه د اریګیشن د طرف نه د پاور والو د طرف نه هیڅ قسمه تعاون زموږ خلکو سره نه شوی. بل اړخته په تیر خونړي سیلابونو کې د دې خلکو قیمتي ځمکو ته هم په لویه پیمانه زیان رسیدلې او دغه ځمکې د کروندې جوګه نه دی پاتې شوي. خو ولې د اریګیشن محکمې وروسته د بالای په کار کې هم هیڅ قسمه کومک او ملاتړ نه دی کړی او تر دې دمه دغه خلکو خپل مدد آب د لاندې خپلې الیزلي جاري ساتلي. د ځمکې مالکان د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه معاهدې دی عمل وکړي شي او د دې معاهدې دی په باقاعده توګه رینیول وشي او یا د اریګیشن چینل د متعلقه ځمکو نه لرې کړي شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، جالوانان، ملکن.